دریم چې کیم کبیره ګناه شي لوی ګناه ده وی چې آغا درویغ ویل دي. بیا عربی چې چا روایت کړی دا وی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کله دا ګناهونه ذکر کول وکانا متکئا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تکیا لګولی وا او چې کله دا خبره وکړه فجلس بیا کښېناستو وقال ویل سیو فرمیل الا قول الزور الا وقول الزور خبردار کبیره گناه شي درویغ لوی گناه ده درویغ لوی گناه ده درویغ لوی گناه ده. درې ورا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پر لپسې دغه ټکی وکړو اول څنګه لګولای وو او چې کله دغه ګناهونه ذکر کول درویغ متعلق خبره رغلا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تکیا لګولې وا کښېناستو درې ورا پر لپسې ویل. سړی سوچ وکړو مشته بداس کتلی وی چیرته داس مجلس وی چیرته پروګرام وی بیا پاګه شي یو کاس خبره کو او بیا دا څنګه لګولای وی او یو خبره بیانوي او داسې چې کله مهمه خبره روشي بیا آغا معتبر سړی وي عالم سړی وي زر سړی وي مشر سړی وي بیا هغه کښینی وتا چې دا خبره بیا ور وایي دا داستو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څنګه لګولی و کبیره ګناهونه ذکر کول شرک سم لوی ګناه ده د الله سره شریک جوړول. الله وی چې زه هر ګناه بخښه خو شرک نه بخښم. پیغمبر سلام څنګه لګولی دا ارچګیږي نه بیا نه بد د میر پلور نه فرمانی متعلق خبره کو چې دا کبیره ګناه ده څنګه لګولی دا چې الله وی چې داسې عمر ته میر پلور ورسیږي او فین ولا تنهرهما او باندې وتا کې ورکرنګي زبانا جواب بسخ جواب باندې ورکوي الله منع کړی دو خو بیا پیغمبر څنګه لګولای دا خو چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دا خبره کو چې الا وقول الزور الا وقول الزور الا وقول الزور خبردار شي خبر شي د خبره نه وقول الزور درویغ شي د لوی ګناه ده کبیره ګناه شي څنګه لګولو کښناستو وتا علماء لیکي دا ټول ګناه شي لوی ګناه درویغ دي او نن می غونډه معاشره په لګیای سړی چې کیر ته لوټ شي په کیر شا درویغ ویایي ازنه ازنه کسون ویایي چې کیر شي خو سړی درویغ شده ته ویلی شي نه موی عزتمنې درویغه په یوه صورت شا نه دي جایز څلوېر مذهبه باندې دا شی درویغ نه دي جایزه زنه ویایي چې کله دوه مسلمان سره رټي پاټم شي درویغ وویا نه 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 دا نشته چې بیبي ته درویغ وویا دا نشته دا منګړت خبره دو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته الله مشته څه ویلي دي لعنت الله علی الکاذبین الله وی چې زل لعنت یا په درویزین خلقی دا ټکه چیرته نه د کړی په قرآن په حدیث چې دوه مسلمان سره رټوي ته غته درویغ خوشویا یا ته کېرته لوټ شي اشد ته درویغ بیا یا ته د جهاد په ټیم شي هر بار استعمالول پر درویغ بیا دا سینلی ویلي دا سیویل دی چې د لعنت یې په درویزین خلقی دې پر یو بل ټکی علما ذکر کوي توریه توریه جایز دو چې سړی په داسې حالات شي سلویر حالت شاملای شي چې ته یو داس خبره سړی ته وکي چې ته سو وشای وي ته بیانوي نه تو خپل مقصد وي آکاس په هغه باندې پوي نشي لکه ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام متعلق ادریمی چې بیبي سارا و ساراوا الله حکم تکړه چې هجرت وکړي دی راون شو په سفر باندې وی یو کوم چا سره به شزینا ولی دلا شزینا به ونی ولا شزینا سره به دی بدعملی کړه داس کو مینه تر شوی دی داس خلق تر شوی دی وی چې کله ابراهیم علیه السلام په دا کوم باندې ورغلو هغه د ابراهیم علیه السلام شزینا ونی ولا چې دا شزینا سکتو دا کې ابراهیم علیه السلام درویغ ندی ویلی توریه استعمال کړی دو وی چې دا سکتو ابراهیم علیه السلام
ادنه خبرو چې دا قوم داس کو او چې کله چا سره به خیر وا اته به سنویل شذب سرا ترلیر به سرا به دی به هغه شذینانی ولا او بدعملی به کړه خو چې کله ابراهیم علیه السلام په ورغلو هغه قوم خلک وته ویل چې دا سیکتو بیا داغه ابراهیم علیه السلام ته وی هذه اختي دا خو دې مو خیر دو او داغه الله قرآن شی ویلی دی انما المؤمنون اخوه بشک مؤمنون ټول سره وی ندی فاصلحوا بین اخویکم تس صلح کوي دې په مابین شي ټول مسلمون نار شزه دا ټول ورینه خوانی دي سره ابراهیم علیه السلام دې ته خبره ته اشاره وکړه چې دا مو یو مسلمانه خیر دو خو پاکي کا چې شزا وا آغا کوم د خلق ته پته نه ولګید خو بیا یا کوم ډیر ظالم کوم ولګیدل شذینه ونی ولا اجزا واقعاتو او مختصر دا چې ابراهیم علیه السلام دا د کی توریه استعمال کړه دا د کی درویګ نه استعمال کړي